د امام ابو حنیفه صاحب یو ځل د دهریانو سره مناظره شوه. دهریان چې کوم دي د الله جل شانه د وجود نه بالکلیت ور باندې انکار کوي او نن سبا ملحدین هم دغه شان دي. ملحدینو کې خیر دوه ډلې دي، یو خدا سي دي چې هغه بالکل الله جل شانه مني نه، او دویم خلک دي چې الله جل شانه ومني او د الله جل شانه چې کوم تخلیق ته پاغي باندې اعتراضات کوي هغه چې کوم دي نه مني. خیر د امام ابو حنیفه صاحب د دهریانو سره مناظره شو، دا ثابتولو چې الله جل شانه شته، یو داسې ذات شته چې هغه د دنیا پیدا کړی. دا د مناظرې میدان لګیدل د دهریان راغونډ شوي دي، دنیا خلک دي او امام صاحب او د هغه مناظرې چې کم ځای و د هغې په منځ کې یو نهر یا داسې چې کم د سیند دریاب ورته وایي هغه په منځ کې و. امام ابو حنیفه صاحب چې کم دی لږ غونډه کې وروستو لاړو د خپل وخت نه د مناظرې میدان ته. هغوی یې د چغې ساز کړی چې امام ابو حنیفه صاحب د مناظرې نه وتښتېدو، خو امام ابو حنیفه صاحب په دې کې یو حکمت و، ځکه چې کم دی د مناظرې میدان ته وروسته لاړې. کله چې د مناظرې میدان ته ورسېدو ګوره ښه د هغوی په هر کار کې چې کم دی برکت و، د هغوی هغه مناظرې هغه هم چې کم دی د خیر نه خالي نه وي. نن سبا مناظرې داسې دي چې یو بل ته کنځلې کوي، د یو بل سپکاوي کوي، د یو بل چې کم دی غیبونه لټوي، او یو بل بس چې کم دی بد دی رد دی، او بس عوام هم په خپل منځ کې اچولي دي او مولیان خاص هم په خپل منځ کې اخته دي. نو هغه چې کم دی د هغوی به یو حکمت و، د مخکې نه به چې کم دی تیار کړي و، د مخکې نه به خپل ځان دې تیار کړو چې زه داسې یو کار وکړم یا داسې یو دلیل پیش کړم چې د هغوی یعنې کوم مخالفه ډله ده چې د هغوی په ذهن کې دا خبره کیني او هغه چې کوم د زمانه متاثره شي او هغوی د خپل عقیده یعنې د خپل غلط عقیده چې کوم دا پرېږدي او زما عقیدې ته راوړي. الله جل شانه نه به سوالونه هم د دې خبرې کول چې زمونږ د دلایل چې کوم دی دا د هغوی په ذهنونو کې کیني او هغوی چې کوم دی دا خبره ومني. خیر امام ابو حنیفه صاحب چې کله مجلس ته ورسېدو نو هغه ټولو دا خبره کوله چې امام صاحب د مناظرې نه تښتېدو ځکه چې کوم دی وروسته کېدو. نو امام صاحب ته وویل چې ته ولې مناظرې نه تښتېدې که څنګه چې ته وروسته شولې؟ نو امام صاحب ګوره څومره په حکمت سره ورته خبره کوي. امام صاحب ورته وی په دریاب باندې روختم، وی کشته نه و کشته. نو داسې چې دریاب غاړه د یو بوټی و، هغه بوټی چې کوم دی ما ورته کتل او په خپله باندې چې کوم دی روغ غورځېدو او بیا ټوټې شو او بیا چې کوم دی د هغې نه کشتۍ ساده شول او بیا پکې زه راکېناستم او بیا په خپله را روانه وه او دلته یې زه راورسولم. نو د هغې د وجې نه چې کوم دلته کشتۍ سازېده نو د هغې د وجې چې کوم دی زه لږ غونتې لیټ شوم. خبره کې ګوره حکمت ته غوږ کېدی. نو هغوی ورته څه ویې دهریان، هغوی خو د الله جل شانه د وجود نه انکاري دي که نه، د الله جل شانه وجود نه مني. نو هغوی ورته په جواب کې څه وایي دا ستا عقل مني چې یو بوټي به په خپله روغ غورځېږي او هغه به تختي شي، هغې نه بیا کشتۍ ساده شي او بیا به هغه کشتۍ په اوبو کې په خپله باندې را روانوي چې دا ستا عقل مني. امام صاحب ته خو دومره غټ امام او دومره خلک تا په سیدو ته داسې قمقلې خبرې کوي. نو هغه ورته وویل امام صاحب د ګوره حکمت دا دی. امام صاحب ورته وویل چې ته دا نه منې چې یو بوټي په خپله روغ غورځېدو او د هغې نه چې کوم دی تختې ساده شو، کشتۍ دې ساده شو، را روانه شوه، دا نه منې. د دې دپاره چې کوم دی د هغې یو خالق ته خامخا منې چې دا بوټي به راغورځي او تختې به دې سادوي، کشتۍ به دې سادوي، او دا ټوله دنیا چې روانه ده، دا اسمانونه، دا ځمکې، دا څومره اشیا چې کوم دی په دنیا کې دا راګرځي او دا ته دا وایې چې دا بغیر د یو خالقه پیدا شوي دي. لکه ته پړه کې دا خبره کوې چې د دنیا همداسې په خپله پیدا شوې ده. یوه کشتۍ نه منې چې په خپله بوټي راغورځېد او تختې ته ساده شوې، یو کشتۍ ته ساده شوه، هغه نه منې بغیر د خالقه. ته وایې چې د هغې دپاره به خامخا یو ترکاڼ او دا دومره غټه دنیا چې کوم دا منې چې دا بغیر د خالقه پیدا شوې ده. نو هلته یې څومره دهریانو د هغه ټولو په ذهن کې دا خبره کېناسته چې لکه دا مونږ خو په غلطه روان یو، د دې جهان دپاره هم چې کوم دی یو خالق شته دی. نو هغه ټول دهریان چې څومره نو هغوی ټول چې کوم دی اسلام قبول کړو. ګوره دا یو حکمت و د هغوی چې کوم دی د هغوی په ذهن کې دا خبره کېنوله. نو دغه د حکمت مناظرې وي او خلکو به چې کوم دی دې لپاره کولې چې موږ په صحیح لار روان شو، حق وپېژنو، حق لار وپېژنو او خپل ځان چې کوم دی جهنم د اوره بچ کړو، د الله د غضب او د الله د غضب نه ځان بچ کړو. نو دغه مناظرو پیدا هم وه او خلک به هم چې کوم دی حق لارې ته روختل، یعنې چې پته به ورته ولګېده چې زما د مخالف مضبوط دی، د دلیل مضبوط دی، نو هغوی به چې کوم دی روختل. نو پکار ده چې مناظرې موږ هم دغه شانتې وکړو چې د الله جل شانه رضا پکې ولټو، د الله جل شانه سره چې کوم دی د خپلو خلکو سره د خپل دین سره چې کوم دی مخلص شو.